بسم الله الرحمن الرحیم. زیم جمیل احمد یوسفزی، تاسو ګورئ زمنګ ټي وي او نن موږ موجود یو کراچۍ ډیفینس کې او نن به موږ د هغه ملګرو سره خبرې کوو، د هغه ځوانانو سره کوم چې زموږ پښتانه رونه دي او په دې ښار کې دلته مزدورۍ راغلي دي، مزدوري کوي. نو نن به موږ د هغوی سره خبرې کوو چې د هغو وخت څنګه تېرېږي او خاص کر کې لکه د ډیفینس کې زه موجود یم، دلته زموږ ډېر زیات پښتانه موجود دي. نن موږ د هغوی سره خبرې کوو. تاسو زموږ سره کوم ځای سره تعلق د باجوړ سره. ها، دلته مزدوري کوي د څومره وخت نه؟ واته کال مزدوري کوي سره. نو وخت یې ښه تېرېږي لکه؟ بس الله شکر دی. ها، دا څه وجه ده چې زموږ پښتانه زیاتره په دې ډیفینس کې دي او دلته مزدوري کوي، لکه بل څوک ډېر کم په نظر راځي؟ نه بس خلک خو ډېر نور خلک په نظر راځي، ټول غریبانان د کراچۍ ته راغلي دي او پښتانه پکې لږ زیات دي، لږ وخت نه شاته پاتې شوي دي. ها، د تعلیم وجه تعلیم وجه ده سره. بس تاسو د ټي وي ته مبارکباد درکوو، دا زموږ ټي وي بس د الله دې ترقي ورکړي. ها، مهرباني. ملګري نوم دې سره؟ زما نوم دی عزیز الله. ها، تعلق دې د کوم علاقې سره دی؟ زما تعلق خو تور غر سره دی، جدبا سره. ها، تور غر جذبه. نو دا راته ووایه موږ دا پوښتنه ده ستانه چې وخت دې دلته څنګه تېرېږي؟ الحمدلله ډېر ښکلی تېرېږي، دغه ښکلی وخت زموږ دلته کې تېرېږي. نو بس موږ خو چې ګورو به وایي مسافر تباه دي، مسافر تباه دي. نو مسافر وخت ستا وایي چې ښه تېرېږي زموږ؟ ښه تېرېږي، دا خو هسې خلک ته خبرې کوي، څوک څه وایي څوک څه وایي. الحمدلله په دې باندې لاک لاک شکر دی. ها، نو تا ته کلی نه یادېږي؟ کلی ولې نه یادېږي؟ زه تقریبا 2004 کې راغلی یم، فیملی سره دلته کې یو، او اوس دا 2020 شروع کېدو والا دی او بیا به پورته کلي ته لکه. ها، نو ته مسافر نه، ستا کور ایځې دی، تا ته ځکه کلی نه یادېږي. ها، نو دا راته ووایه چې موږ خو د ډېرو ملګرو سره خبرې وکړې، نو لکه نور خلک هم شته خو زیات چې دي زموږ پښتانه دي چې هغه د ډیفینس ډي ایچ اے کې موجود دي، لکه دلته مزدوري کوي. نو دا څه وجه ده زموږ د پښتانه دلته ډېر زیات دي؟ دا وجه څه ده؟ پوره خبر اصل کې دا ده که نه چې موږ پښتانه تعلیم ته لکه توجه نه ورکوو. لکه د تعلیم وجه ده. جی جی، مهرباني. موږ به نورو ملګرو سره هم خبرې کوو، تاسو زموږ سره اوسئ. یو ملګری موجود دی، د نه مونږ تپوس وکړو. جي ستا نوم څه؟ جی یوسف خان. ښه، ستا نوم یوسف دی او تعلق دې د کوم ځای علاقې سره دی؟ مانسرې سره. ښه جي، دا راته ووایه دلته د کوم وخت نه مزدورۍ ته راغلی، کوم وخت نه مزدوري کوي؟ زما تقریبا 9 کال وشو. ښه، نو دا راته ووایه دا څه وجه ده لکه زموږ پښتانه لکه بس دی ځای کوم ځای موږ چې وګرځېدو دومره ځایونو کې سر زموږ پښتانه په نظر راځي دي مزدورۍ کې، نو دا څه وجه ده؟ یاره بس زه به دا خبرو کوم چې لږ تعلیم کم دی. ښه جي، ډېر تعلیم کمی دی. صحیح ده، موږ به نورو ملګرو سره هم خبرې وکړو، تاسو زموږ سره اوسئ. ښه جي، نو دا بل یو ملګری چې زموږ سره موجود دی، د ده سره به موږ خبرې کوو. جي، ستا نوم څه دی؟ زما نوم زیاد دی. ښه، د کوم ځای سره دی تعلق دی؟ تعلق مې ذلت او غر سره دی، خو اوسېږم په اوږی کې. ښه جي، دلته د کوم وخت نه مزدورۍ راغلی مزدوري کوي؟ دلته تقریبا 15-16 کاله کېږي. ښه، نو وخت یې څنګه تېرېږي؟ وخت مې یاره دې وخت کې خو شکر دی ښه تېرېږي. په کلي کې چې کم دی 2 فوټه واورې دي، نو دلته ښه دې وخت کې ښه صحیح ژوند تېرېږي. ښه، لکه کتونکو د ده مقصد دا دی چې په کلي کې لکه جمع دی، واورې ورېږي تور غر کې او په اوږی کې، نو دی وایي چې ایځې لکه وخت زموږ ډېر ښه تېرېږي. نو دا راته ووایه په مسافرۍ کې دې وخت تېرېږي، خو لکه کوم دغه چې سړي ته کوم خفګان د کلي نه د لرې کېدو په وجه، نو هغه ته بالکل محسوس کېږي نه؟ یاره هغه خو بالکل محسوس کېږي، ظاهره خبره ده چې د کور نه لرې کلي نه لرې، خو زړه خو به څه منې خوشحالۍ که نه داسې. ښه، نو ډېرې خوږې خبرې دې زموږ سره وکړې. ملګري نوم دې څه دی؟ زما نوم خو ایاز دی. ښه، د کوم ځای سره دی تعلق؟ باجوړ سره. ښه، دلته مزدوري کوي؟ او دلته بس مزدورۍ له راغلي. ښه، د سیمټو کار کوي؟ د سیمټو کار کوم. د سیمټو کار به دې سړځای کې سخت نه وي؟ بس سخت خو څه کې مجبوري ده. ښه، لکه د مجبورۍ په وجه مجبورۍ دا ټول لکه دلته راویستي دي دې ښار ته. بس مجبورۍ د وجې نه راغلي وو، موږ خو کلي کې خپل کاروبارونه وو، خو کاروبارونه ډون شو، دغه وجې نه ایسته دلته راغلو. ستاسو خپل کاروبار و؟ او خپل کاروبار هم الحمدلله. ښه، نو هغه لکه کار ونه چلېد، تاسو یې زره کار چلیږي داسې نه ده، خو د عمران خان د حکومت څخه کاروبارونه چې ډون را ډون شو، نو دغه وجې نه موږ خپل دغه پرېښود شو
بس دلته راغلو مزدورۍ له اوس د سیمټو کار اوس د سیمټو کار کوم. مهرباني الله دې به موږ کوم دي سره تاج ماما ده دا کوم ځای سره تعلق دی باجوړي جنسل ته ښه نو د هلتې نه راغلی یې مزدورۍ له بس جی دلته مزدورۍ ته راغلي وو غریبانان یو خامخا هر سړی خپل روزګار کوي او خپل دغه کوي د هغه دلته راغلو خپل روزګار کوو نو هلته داسې څه روزګار نشته زه مزدوري کول لکه څنګه چې ایزې څومره محنت سړی کوي چې دومره هلته کې کولی نو څنګه به وه روزګار خلکو جي شته دی خو دلته داسې چل دی چې پردې زموږ خوښ دی پوه شولې لاړ شو اخلاق یې زده کړو عزت یې زده کړو دوستي یاري پکې دغه کړو د خلکو څه وکړو اخلاق او بله دا خبره چې چا څه جان پهچان هم جوړ شي پرځه کې دوا سلام ښه خبره بیا د پښتون څه خاص کار ښه نو یو خبره مې ته بله کوله لکه دا کومه علاقه چې د نن موږ وګرځېدو خبرې ښه وکړې د ډېرو کسانو سره خو لکه زیاده تعداد چې دی زموږ د پښتنو دی نو دا څه وجه ده پښتانه خو جي داسې خبره چې خو تعلیم نشته دی دویمه خبره دا چې دغه د کار روزګار په دې باندې خوښیه چې لکه دا ځینې خلک جګړې په ساعتونو کې زموږ پښتون سړی خپل محنت باندې او په خپل دغه باندې خپله مزدوري کوي حق حلاله مزدوري کوي او خبره خپلو بچو دپاره روزي ګټي ښه نو ایزې زموږ سره بل یو ماما موجود دی ښه ماما ستاسو نوم دی ما نوم محمد یعقوب ښه ستا د کوم ځای سره تعلق دی زمونږ هم د باجوړ سره تعلق دی ښه نو ته هم دلته راغلی مزدورۍ له زمونږ هم راغلي وو د خپله غریبي حل کوو نو ښه څومره وخت وشو اصلي کراچۍ کې د کراچۍ کې زما ډېر وخت وشو خو اوس سیزوره دا راغلم دا 2 میاشتې مو وشو ښه نو لکه دلته محنت مزدورۍ له راغلی خپل محنت مزدوري کوو بس صحیح ده مهرباني ښه نوم دې څه دی ملګري سیاست دې نوم دی ښه تعلق دې د کوم ځای سره دی باجوړ سره ښه له باجوړ سره نو دلته د کم وخت نه مزدوري کوئ دا د تقریبا 4 کالونو مزدوري کوم دلته ها دې کراچۍ کې لګا نو هلته باجوړ کې داسې د کم ایزه چې تاسو مزدوري کوئ د سیمټو داسې هلته نشتي هلته مزدوري شته دی خو بس موږ دلته کراچۍ کې مزدوري کوو هلته زموږ نصیب پکې نشته دی ښه لکه دلته راغلی ښه دا زمونږ ټي وي چینل تاسو ډیره مهرباني شکریه تاسو دلته کې راغلئ زمونږ نه انټرویو واغسته تاسو له مبارکباد مونږ راکوو دا خبرې اترې دي یاره ستاسو د چینل چې کوم دی زمونږ ټي وي د دې ډېره شکریا ادا کوم چې راغلی موږ باندې پوښتنه وکړه د کیمرمین بختیار سره جمیل احمد یوسف زئی زمنګ ټي وي کراچي ډیپینس